اخذتهم الرجفه کلا اغو ایوی زلزلی ونیولو قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. موسی علیہ السلام فرمایلی زه دې موربا کدی تو خواخه وای نو مونږ مخکی تو دغه هلاک کول شو مخکینا او زدا هلاک کول شو اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ویلی موکی جنا بیوقوف کوم کور کړه دا دی هغه په واجب ته مو هلاک کوي ان هي الا فتنتك دا خو دې تو یو امتحان دا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء تو گمراه کوي د دې په ذریعہ څه چوته د خواخه شي هدایت ور کوي څه چوته د خواخه شي انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ته دې مو ولی یا الله ته مو بخکا او مو باندې رحم وکا ته بهترین بخشش کوونکی اردو کی ترجمہ کاؤں. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چن لیا ہماری مقررہ جگہ کے لیے. فلما اخذتهم الرجفہ جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا کیا آپ ہم میں سے چند بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کریں گے. ان ہی الا فتنتک یہ تو صرف آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اس کے ذریعے آپ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو ہمارا ولی ہے ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اور تو بخشنے والا ہے بہترین. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. موسیٰ علیہ السلام دی خپل قوم اویا کسان خواخ کړلو. خا دسی وشو څو موسی علیہ السلام اویا کسان الله رب العزت نو وغختلو چې دا موتا رولا ایو مقرر زوی او توخیلو چې دی جوی ترولا اوس دا اویا کسان الله رب العزت حضرت موسی علیہ السلام نه ویلی وغختلو. اول سوال دا غدا چنانچه په دی په جواب کې مفسرینو یو څو خبرې لیکلي دي یو څو واقعات لیکلي دي چې دغه په واجه دا غختیو. ایوا واجه دا غدا مفسرین فرمایي چې ایوا واقعیا دالی کی چې دا اویا کسان چې حضرت موسی علیہ السلام الله رب العزت وغوښتو دی مقصد ته وغوښتلو چې کله موسی علیہ السلام تورات روړلو خپل قوم ته نو وتویلو چې تاسو دی الله کلام غوښتلو نو دا غدا ته روړل دی الله رب العزت طرفه شریعت مو تروړل نو هغه تویلو چې دا چال د ته لوړ وی کوی تر کی پټوي څه پاده ته خپل لیکل. چنانچه ځنا مفسرین دا غالي کلی دي چې هغه تحریر څکوم دا الله رب العزت وتعالى او موسی علیہ السلام لیکلو نو هغه لیکل دی موسی علیہ السلام نو هغه ته ویل دا خو ته لیکل دی خپل دا مونږ من نو الله رب العزت فرمایلی چې خا دی خپل قوم او یا کسون او یا مطلب دا شو چې چونکه 12 قبیلې وي نو هاري قبیلې نه چی کسون وغوښتلو نو 72 کسون جوړیږي 12 چی 72 dva کسون ونه موکی کې پوتې شول نو 70 کسون چې کوم دا کنه هغه روغلل څه کله روغلو نو دی مقصد ته الله رب العزت دا کسون وغوښتلو سو الله رب العزت موسی علیہ السلام ته فرمایلی چې خا دا خلک نه مني داسې چال وکا هغه ته دا ډیماند ونی ولو چې دا تو خپل لیکل دا مو یاله منو چې الله تعالی مو ته خپل وایي چې دا ایمو کلام دا تاسو ګمانه. نو موسی علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایي چې خاصه ټیک فموته هرو ولا یو ځوی وته وخیلو هغه ځنه روایتونو کې کوه تور رچې کوه تور نو هغه ته څکل لوړو نو هغه کې دا خبره وکړه الله رب العزت فرمایي چې دایمو کلام دا بسو مانه هغه ویلو چې موسی علیہ السلام ته فرمایي چې الله خبر غرنه ځټه چوکتي ته چوغ غوکو ته داسې چال وکړه الله تعالی ته وایي چې هغه ته ځون وخی مخه مخ روشي وایي زړه نو دې ټیم کې الله رب العزت ور باندې سلسله راوستله بل ځای کې الله رب العزت فرمایي چې فاخذتكم الصاعقه یو بجلی او کړک ور باندې روغللو. نو مفسرین فرمایي چې دوه کارونه شوي دي لوندې نظم کې زلزلہ روغله او پوسنه دغه دی بجلی ولا کړک ور باندې روغله. یو واقعي دالی کړی دا صدا او یا کسان دی مقصد دی لپاره غوښتي شي. دویمه واقعي دالی کړی دا اصلا کې حضرت موسی علیہ السلام او حضرت خپل خلخانی سره هارون علیہ السلام دی په خلخانی کې حضرت هارون علیہ السلام دا دوړه څکوم دي خپل فیملی سره د غری وی کنج کې پتی کېدل د قوم نه لګ د سیټ کې نو دې ټیم کې موسی علیہ السلام وفات حضرت هارون علیہ السلام وفات شو نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته روغللو سو ایمورو وفات شو نو قوم ولا څکوم د حضرت موسی علیہ السلام خلاف احتجاج شروع دا هارون علیہ السلام مور من ډیر ګرونو دي دوم دي سره ډیر نرمي کوله مو باندې ډیر شفقت کوله ته په مو سختي کوي هغه اند ته مرګ باندې مقصد دی پاره دا مو سره ویلي خدا تو زید وسره وکړه نو موسی علیہ السلام مصیبات کې غیر شو الټای په دی باندې دوا وکړه نو موسی علیہ السلام الله رب العزت درخواست وکړه دا خو زبر جنجول کې خاص نو کومونه دا ډیماند ونی ولو چې تا خپل رب ته وایي چې هغه مو ته دسی وایي
چې دا هارون علیه السلام ته نه دا قتل کړه کنه وي مود سره نه منو دا نه تو نعوذ بالله قتل کړه. نو الله رب العزت و زوی ته وغوښتل، زوی نه مراد اندادي هارون علیه السلام چې کوم فوتګي زوی هارون علیه السلام ته راوړل. الله رب العزت هارون علیه السلام ته فرمایلو چې دا خلکو ته وایي ته چو مړ کړای. نو هارون علیه السلام ورته فرمایلو چې زه خپل تبعي موت باندې مړ یم، زه چو مړ نه یم کړه. مو خپل ټیم پورا الله رب العزت مونږ روح وغوښتل، بس دا ټکی وکړو. نو هغه چې کوم دا کنه دی ټیم کې اگر شروع هلي بهاني شروع کینو الله رب العزت ور باندې دا رو وستل. دا زو دریمه واقعي دالي کلی دا څه دا کوم کسون وو څه کوم کسونو دغه د سخي عبادت شروع کړو. نو دغه کوم دا کنه ورستخیمون شولو نو الله رب العزت نه دغه توبه وغوښتل. الله رب العزت فرمایلی چې دا او یا کسون متروله دغه د متدیجه کې درخواست پیش کی ته زئی وته بخنه وک توبه قبول ک موته روواله. نو دا او یا کسون څه موسی علی السلام برابر کو، نو دا هغه او یا کسون څه دغه په خپل هغه نو کړه د بچړي عبادت کې ملوث نو خو د کوم طرف نه روغله خو وغلطي دغه دا شی و څه دغه کوم دا خپل خدي بچړي عبادت نو کړه خو کوم ته دعوت نو ور کړه چې دا ما کوي د موای. نو دا کسون څه کله روغله الله رب العزت نه توبه وغوښتل. نو الله رب العزت فرمایي تاسو خو کوم دا هغه خلک ته تاسو خپل جنون ته دا کولو او نهي عن المنکر نه کول ځون ته کوم دا خبره محدود ستلی و، لہذا الله رب العزت په گرفت کې دا روغل. اوس دا څه ته کې اوس کومه یو واقعیا سیخه ده کومې دی پاره علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دی ځکه کې د یو ټکه د استعمال شو د دین د معلومیږي چې لکه دا کومه اخیری واقعیا ده دغه هغه کسون چې دغه د بچړې عبادت کړیو او د توبې لپاره راغلي ولاګي د سیسه هغه کسون ویلي سو دی ځکه الله رب العزت دا ټکه استعمال کړه د اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. حضرت موسی علیہ السلام چې کله دا کسون هلاک شول الله رب العزت باندې سلسله رو وصل نو دا او یا مړ شول. ځنه روایتونو کې راځي چې مړ نه شول بلکې بهوش شول. او بهرحال یا بهوش او یا مړو. نو حضرت موسی علیہ السلام په غبرو شو، دی ویلو چې اوس په کوم ولا مت یې چې ها د خپل ور خدای خود مړ کو تور باندې دا غا مړ کو چال کې د مونږ بوت لږ زي الله تعالی ته بیا دا خو تم مړ کو. نو موسی علیہ السلام الله ته درخواست وکړ چې رب العزت پردار باندې وروړي د خلک دوباره جمع دي کی کني مو ته خو لوی مسله جوړ شي. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، یا الله چل به وقوف خلکو دا کور کړه دا اوس ته دی په واجب کوم د موته دا سزا ورکای. نو اوس د دې کې ګوره ټکه استعمال شو بما فعل السفهاء به وقوف خلکو دا کور کړه دا. نو اوس کچری اول واقعیا مونږ بنو چې دغه تورات نه انکار وکړو چې دا تورات دی الله کلام نه ده، یا مثلا د موسی هارون علیه السلام تعالی کې دا خبره وکړه چې دا تو مړ کړه. نو دا خو افعال نه دي کارونه نه دي، دا اقوال دي خبرې دي. دا خو هغه خبره کړې و انکار خو په خلی کېږي. او دې چې الله رب العزت فرمایي چې د بیوقوف خلکو کوم کور کړه دا نو دا کور څه کوم دا هغه د بچړي عبادت دا نور خو کور نه بلکې قول خبره وا. نو لہذا دین د معلومیږي صدیق د هغه دغه واقعیا صحیح ده چې کوم کې دغه د بچړي عبادت کړو او الله رب العزت توبې ته ویل غوږ چې الله پکړ کې روغل. ان هي الا فتنه الله تعالی ورته فرمایي. نو موسی علیه السلام الله ته درخواست کوي ته زه پېږم چې دا تو هلو کړی دي او دا صرف ازمایش ده. تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء د انداغه من ازمایش ذریعہ سره ته جن خلکو ته هدایت وکي او جن خلکو ته گمراهي کې لکه اول سپاری کې الله رب العزت قران مجید متعلق فرمایي چې یذل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اندي قران په ذریعہ جن خلکو ته هدایت ملوي کی جن خلکو گمراه کیږي چې قربان ایمان وروړي وای مني هغه هدایت یافته شي چې نو مني انکار نه وکي هغه ضلالت او گمراهي کې مبتلا شي. نو حضرت موسی عليه السلام الله نه دعا کوي چې یا الله فاغفر لنا وارحمنا تدي موالي مو بخکا ته بهترین بخشش کوونکی د واخر نه الحمدلله والعاقبۃ